اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بکمو سیزونو باندې چې منځ فاسدېږي او خرابېږي. بعضې اعمال داسې دي چې هغې باندې منځ خراب شي او فاسد شي، نو دې ته خیال لرئ. په دې کې هم د علماو دوه قوله دي. یو قول د اجمال د اسانتیا دپاره راجمع کړي، نو هغه څوارلس دي، او بعض علماو تفصیل کړي، یو ځای ته ځان رسولی دی، نو هغوی وایي اته شپېته څیزونه دي. نو څوک تفصیل کوي نو هغوی اته شپېته وایي، او څوک د اسانتیا دپاره اجمال کوي نو هغوی څوارلس وایي. نو څوارلس څیزونه داسې دي چې هغې باندې منځ خرابېږي او ماتېږي. پهله نمبر غاړه تازه کول بغیر عذره. منځ کې غاړه تازه کې او عذر درته نشته نو په دې باندې منځ فاسدېږي. او زمونږ استاسو اکثر ملګري داسې کوي چې په منځ کې غاړه تازه کوي، حالانکه قرت خدای نه وایي، قرت خو امام وایي. کستا مری داسې اون خطا چې ته تلاوت نشي کولی نو بیا خیر دی. نو غاړه تازه کولو باندې منځ فاسدېږي او ماتېږي، بیا به د سره کې، نو دې ته خیال لرئ. دویم نمبر دا چې یو سړي باندې انتروشه ولګېده، نو مسله دا ده چې څوک انتروشه کوي هغه به الحمدلله وایي، او چې چا واورېده نو هغه به ورته یرحمک الله وایي. نو ته په منځ کې ولاړ یې او یو سړي انتروشه وکړه او تا ورته وي یرحمک الله، نو بس منځ یې ختم، ځکه دا خو تا د هغه جواب وکړه. دریم نمبر دا چې ته ځان له منځ کې امام پسې ولاړ نه، او امام په منځ کې غلط شه په قرات کې او ته ورته فتح ورکې، لکه ته امام سره په منځ کې شریک نه، ستا امام نه دی، ته خو ځان له منځ کې، خو امام غلط شو او ته ورته د خپل منځ نه فتح دې ورکړه، نو دې سره ستا منځ ختم. څلورم نمبر یو سړی دله راشي وي الله پاک شریک لري، الله د پاره شریک شته، ته ورته لا اله الا الله، معنا د الله د پاره شریک نشته، نو تا د هغه جواب وکړه، نو دې سره منځ ختم. یو خبره ده که یو سړی ستا منځ مخې ته تېرېږي او ته دې دپاره لا اله الا الله وی چې دا تېرېدونکی خبر شي چې لکه دا سړی منځ کوي مه تېرېږه، ته وی لا اله الا الله، نو بیا منځ نه خرابېږي. که ستا مقصود دی چې زه دا سړی خبر کم چې منځ کوي، او که ستا مقصود هغه کافر ته جواب و، نو بیا ګورې منځ فاسدېږي. پنځم نمبر چې د چا عورت ښکاره شي، عورت چې د چا ښکاره شو نو په دې سره منځ ختم. شپږم نمبر یو سړی په منځ کې وجاړي او جړی دومره اوچته شي چې ګاونډي واوري، خو دا جړه دا د مصیبت په وجه باندې یا د درد په وجه، ګوډې والا دردو کی عمله دی وی بس منځ ختم. چې وی جړل د درد د وجه نه
یا د مصیبت د وجه نه چا ورته د مرګ خبر رو رساو، یا زوی مړ دی یا پلار مړ دی. اکثر خلک داسې کوي ما لیدلي چې څوک ورکره مړی وشي او بیا مونځ کوي نو په مونځ کې جاړي، نو دې سره مونځ ختمیږي. ګورې یو خبره ده که سړی مونځ کې د دې وجې نه جاړي چې جنت ورته یاد شو یا ورته دوزخ یاد شو نو بیا خیر دی، خو که د درد او د مصیبت په وجه جړا وه نو بیا مونځ خرابېږي او ماتېږي. اووم نمبر چې څوک در باندې سلام واچوي، السلام علیکم، ته ورته په خولې وې وعلیکم السلام، او یا لاس ورته اوچت کې اشاره باندې، نو په دې سره مونځ ختم. اتم نمبر مسله دا ده چې چانه مونځ قضا شي که نه نو دا به د راتلونکي وختي مونځ نه پیله راوړي. مسله دا ده مثال په طور د سحر مونځ د نه قضا شو نو د ماسپښین مونځ به نه کې، پیله به دا د سهار مونځ کې. ماسپښین د نه قضا شو نو مازدیګر مونځ به نه کې، پیله به د ماسپښین مونځ کې. او که نه پیله دې د ماسپښینو کو د سهار نه د ماسپښین مونځ دې مونه شو نو یو سړي ته قضا مونځ یاد دی او دی سره د دې نه وختي مونځ کوي او پیله قضا نه کوي نو د مونځ مات دی او خرابېږي. خو لیکن یو خبره ده که چا نه شپږ مونځونه قضا شو نو بیا دی صاحب ترتیب نه دی، بیا مونځ نه خرابېږي. نو زمونږ استاسو اکثر خلک منځونه ته ډېر قضا شي، نو دا څوک چې صاحب ترتیب. نهم نمبر ډېر عمل کول، عمل کثیر په مونځ کې کول، دې سره مونځ ماتېږي. عمل کثیر څه ته وایي؟ عمل کثیر دې ته وایي چې داسې یو کار وکړي چې په دوو لاسونو کې، اگر کته په یو لاسو کې. او څوک کوئی عمل کثیر دی ته وایي چې یو سړی مونځ نه کوي او هغه راشي تا ته وګوري هغه وایي دی خو مونځ نه کوي، یعنې ته پکې دومره تاویږې را تاویږې او ټوپۍ او څادر سمې چې بار نه یو سړی راشي هغه وایي هلکه دی مونځ نه کوي، چې مونځ کوونکی چا ته ښکاره نه شي دې ته عمل کثیر وایي. ښه نو دا چې چا وکړه نو مونځ فاسد دی او مونځ مات دی. لسم نمبر خبرې کول، مونځ کې دې خبرې وکړي یا په هیره یا په قصد نو بس مونځ دې مات. ما یو ځای کې جمع کوله یو امام مخکې نو امام هغه غریب کمزور علم یې نه نو په قرات کې بند شو نو وروسته ورته مقتدي فتح ورکړه نو دی وایي نو بیا سجده سهو وکړه نو ما ته یې مونځ وشومایې نه تا خو هغه د خبرې وکړې جواب دې ورکه. نو خبرې کول مونځ کې دې سره مونځ ختمیږي او ماتېږي. یو لسم نمبر خوراک کول او سکاک کول، تفصیل کې به درته اوس ووایم. ډېر کله ته د انسان د غاښونو په منځ کې څه غوښه یا څه خوراک ګیري او په مونځ کې د هغه تیر کو د چڼې عمره اندازه باندې نو دې سره ستا مونځ مات دی، د شړشم په اندازه باندې مونځ دې مات دی. نو خوراک کول او سکاک کول په مونځ کې دا ماتی مونځ. دولسم نمبر یو سړی وی آه یا اوی اوه یا اوی واه یا اوی اوه نو په دې سره مونځ ماتېږي. دیارلسم نمبر چې په کړس کړس وخاندي، کړس کړس خندا دې ته وایي چې تیم واوري او ستا ګاونډي هم واوري. یو داسې خندا ده چې تی واوري نو خندا درې قسمه ده. یو ته تبسم وایي، تبسم دې ته وایي چې ستا غاښونه ښکاره شي او د خندا آواز نه ته واوري نه ستا ګاونډي واوري.
نو پدې دې منظم نه دی ماته او چاراندام هم نه. دویم نمبر ته ضحک وای. ضحک دې خندا ته وای چې آوازو کې خو تی واورې، نو پدې موز ماتیږي او چاراندام نه. او دریم نمبر ته قهقه وای. هغه دا ده چې تیم واورې او ستا ګاونډي واوري، نو چې خواته د سره څوک ولاړ و هغه واوري د ستا خندا، نو دې سره ستا چاراندام هم مات دی او مونځ هم مات. نو دې دو قسمو خندا باندې مونځ ماتېږي. څوارلسم نمبر بیهوشي. بیهوشي در باندې راله پر کالي، نو دې سره دې مونځ مات دی او چاراندام هم سره ماتېږي. نو دا 14 څیزونه دا اجمالاً دي، او بعض علما هغه تفصیل کوي. د رسول الله مبارک د امت علما مخلصان دي، نو خبره پوره ځای ته رسوي چې مسلمانانو منځونه او د مسلمانانو عبادات محفوظ شي. نو دوی آتش پیته وای. نو یو خبرې کول دي، یوه خبره د خولې نه وویسته، که سهوه او که خطا وه. سهوه دې ته وایي چې تا نه مونځ هیر دی، او خطا دې ته وایي مونځ درته یاد دی، ته وایې الحمدلله رب العالمین، او په ځای د الحمد د نه خبره ووته، دې ته خطا وایي. نو په دې سره بیا مونځ ماتېږي. بل چې سړی په مونځ کې داسې دعا وکړي وغواړي چې د خلکو د انسانانو سره د انسانانو د خبرو سره مشابه وي. خدایا دکان میں اوچلے، اگر که تا عربی کی ہوئے، خدایا بچی میں نیکان کے، خدایا اسکول کے پاس کے، نو دې سره چې دی نو اگر که د عربی کې هم وی خدا خلکو د خبرو سره مشابه دعا دی وغوښته، نو په دې سره مونځ ماتېږي. او بل یو سړی په مونځ کې سلام واچای، السلام علیکم، او ستا مقصود بل باندې سلام اچولی، نو دې سره مونځ ختمیږي. او بل د چا د سلام جواب ورکول په ژبه باندې یا په لاس باندې، دې سره مونځ ماتېږي. او بل عمل کثیر، ما تاسو وی عمل کثیر دی ته وای چې یو سړی بهر نه راشي او ته دومره خوځې راخوځې چې هغه وایي دی خو مونځ کې نه دی ولاړ، نو دې سره مونځ ماتېږي. او بل خپل سینه اړول د قبلې نه، ستا سینه د قبلې نه واوړېده، نو دې سره د مونځ ختم. او بل خوراک کول، یو څیز خوړل د خولې نه بهر اگر که کمه وي، مثال په طور وړوکی غوندې څیز دې راواغسته او په مونځ کې دې وخوړه، نو به دې سره چې دی نو مونځ مات شو. او که د غاښونو په میز کې کم خوراک انختی، نو په هغې هله مونځ ماتېږي چې د شړشمو د دانې په اندازه، که د شړشمو د دانې د اندازې نه کمو، نو بیا پې مونځ نه ماتېږي. دغه رنګې سکاک باندې مونځ ماتېږي. او دغه رنګې غاړه تازه کول بغیر عذره، په دې مونځ ماتېږي. دغه رنګې اف اف کول، ډېره ګرمي ده او ته اف اف کوې چې سخته ګرمي مې کېږي، نو دې سره مونځ ماتېږي. او دغه رنګې جړا کول، او ما تاسو ته وي چې جړا د درد نه یا د مصیبت په وجه. دغه رنګې آه یا اوه یا اوه کول، او دغه رنګې جړا پورته کېدل د درد یا د مصیبت په وجه، که د جنت په وجه باندې وه الله دې مونږ او تاسو سره کړي، یا د جهنم په وجه الله دې مونږ او تاسو بچ کړي، نو بیا خیر دی، هغې له خو جړا پکار ده. دغه رنګ یو سړي انتروشي او که ته وله جواب ورکې په یرحمک الله سره، نو په دې مونځ ماتېږي. او دغه رنګ یو سړی د نه تپوس کوي الله پاک د پاره شریک شتي، ته ورته لا اله الا الله، نو دې سره مونځ مات. دغه رنګ یو سړی درته بد خبر راوړي، ته په مونځ ولاړ یې او سړی درته وایي هلکه خبرې ازوی دې وفات شو، ته وایې انا لله و انا الیه راجعون. اگر که دا د قرآن کریم آیت دی، خو ستا مقصود هغه ته جواب دی، په وخت مصیبت کې به داسې وی، نو دې سره مونځ ماتېږي. دغه رنګ یو سړی درته د خوشحالۍ خبر راوړي، مونځ کې ولاړ او تا ته وایي هلکه مبارک شه، زوی دې پاس شو یا زوی دې وشو، ته په مونځ کې وایي الحمدلله، نو بس مونځ یې مات دی. دغه رنګ یو سړی
د تعجب خبره په منځ کې واوري، ناشنا خبره، نو ته په منځ کې وې لا اله الا الله یا اوې سبحان الله یا اوې ماشاء الله، نو په دې سره د منځ مات. یعنی هر هغه څیز چې مقصود په هغې سره جوابي په هغې منځ ماتېږي. یا د یو سړي نوم یحیا دی او ته ورته یا یحیا خذ الکتاب، نو ټیک ده که نه قرآن کریم آیت تی وي خو ستا مقصود خو هغه سره خبرې کول دي. یحیا کتاب والا دغه رنګ یو سړي تیمم وهلی دی، د مونځ دپاره تیمم والی او اوبه یې ولیدې، اوبه یې چې ولیدې نو اټومیټک او چرندام هم مات شو او مونځ یې مات شو. دغه رنګ یو سړی په موضوع مسه کوي، بیا ورته مسله کوم، په زندګۍ کې یو ځل موسی اچول پکار دي ښه، نو هغې باندې سړی مسه کوي. نو څوک په کور کې اوسېږي نو یو شوه روز به مسه کوي، او چې مسافر نو 3 ورځې او 3 شپې، نو ته په مونځ کې ولاړ یې او هغه ټیم یې پوره شو نو مونځ یې مات دی. دغه رنګ یې موزه دې وویسته، تا پې مسه کړې ده ودې ویسته، نو دې سره ماتېږي. دغه رنګ یو سړی امي دی، قرآن کریم ولا بالکل نه ورځي او الله پاک په فضل وکړو مسکې ورته آیاتونه یاد شو، نو که یو آیت هم ورته یاد شي نو مونځ یې مات. دغه رنګ یو سړی بربند دی، جامې نشته او د جامې پیدا کړې، نو مسله دا ده چې سړی بربند نو مونځ به کوي په ناسته په اشاره، نو که جامې پیدا کړې نو مونځ یې مات دی. دغه رنګ یو سړی بیمار دی، په اشاره باندې مونځ کوي، په رکوع او په سجده هغه په اشاره کوي، خو په مونځ کې الله ورته صحت ورکړه، رکوع او سجدې باندې قادر شو، نو دې سره مونځ مات دی. دغه رنګ یو سړي باندې قضا مونځ دی او دا سړی صاحب ترتیب دی او د سره د دې نه وختي مونځ وکړه، لکه د سار مونځ ته قضا دی او ماسپښین مونځ یې وکړه، نو چې وې که نو ورته یاد شه لکه سار مونځ خو مې قضا رانه وړه، نو د ماسپښین مونځ یې مات دی. خو دا هغه چا لره چې چا نه شپږ مونځونه نه یي قضا، دا خلک ډېر کم دي. دغه رنګ یو سړی امام دی او امام په مونځ کې بیا اودسه شه، نو مسله دا ده چې امام په مونځ کې بیا اودسه شي، نو وروسته مقتدي به د لاس نه ونیسي را مخکې به یې کي چې اودی به چارندام ته لاړ شي. خو دی امام داسې سړی مخکې که چې هغه له مونځ نه ورځي، هغه له قرت نه ورځي، اگر که تش رکعتونه ولې نه دي نو دې سره مونځ مات دی. دغه رنګې سحر مونځ یو سړی کوي او دومره اوږد یې که چې نور پرې راوخته، نو دې سره مونځ مات دی. دغه رنګې د اختر مونځ کوي او د اختر مونځ ته دومره اوږد شو چې زوال ته ورسېد، غرمې ته نور په ځای ودرېده، نو دې سره مونځ مات. دغه رنګ یو سړی د ماسپښین مونځ کوي او د مازدیګر وخت په داخل شو، یا په جمعه کې په جمعې مونځ کوي، نو دې سره ماتېږي. دغه رنګ د یو سړي لاس یا خپه خوږده او په هغې پټۍ لګولې ده او پټۍ ته پرېوته په مونځ کې، ده چې هغه زخم ته وکړه هغه روغ نو مونځ یې مات دی، او که نه زخم روغ نه نو بیا مونځ نه ماتېږي. دغه رنګ یو سړی معذور دی، معذور هغه سړي ته وایي چې د بدن نه داسې څیز وځي چې په هغې چارندام ماتېږي او هغه عذر ترې لرې کېږي نه، او دی په مونځ کې روغ شه، نو چې په مونځ کې ته عذر لاړه نو د اودس هم مات دی او د مونځ هم مات. دغه رنګ یو سړی په مونځ کې په قصدن ځان بیا اودسه کي، نو دې سره مونځ ماتېږي. یا په خپله ځان بیا اودسه کړی نه دی، بل سړی راغی بیا اودسه یې کو، مثال په طور ته په مونځ ولاړې او بل سړي بلیډ راواغست یو ځای درته کټ کو، وینه درنه روانه شو، نو بس ستا مونځ مات دی. دغه رنګې مونځ کې یو سړی بېهوشه شو، نو په هغې مونځ ماتېږي. یا لیونی شو، نو دې سره مونځ مات شو. یا یو سړی په مونځ کې ولاړ دی او اوده دی او په دې خوب کې شیطان دوکه که، نو په دې سره مونځ مات دی. یا مخکې زمانه کې داسې و چې جومات ته به ښځې راتلې، اوس هم که تاسو پېښور ته لاړئ نو سنیری مسجد کې ښځې راځي. اوس خو دور الفتن دی، داسې کار نه وي په کارخان، د زنانو جمع هم نشته او د زنانو چې د جومات ته راتګ هم نشته، د فتنې دور دی. خو که کم ځای کې داسې وه لکه الله دې مونږ او تاسو ټول حرم شریف ته بوځي،
نو حرم شریف کې زنانه سړو سره په صف کې ودرېږي. نو ته په مونځ کې ولاړ یو زنانه راله ځوانه او تا سره په مونځ کې ودرېدله او امام نیت ته دې د زنانه د امامت کړو او تا سره په مونځ کې ودرې، نو ستا مونځ مات دې سره مونځ ماتېږي. دغه رنګې یو سړي ته بیا اودسي ورسېده او د ده عورت ښکاره شو، اگر که ورته ضرورت هم راغلی دی نو دې سره مونځ ماتېږي. لکه مثال په طور یو زنانه ده مونځ کې بیا اودسه شوه، نو چې مونځ کې بیا اودسه شو نو ځي به چاراندام به کوي، چې چاراندام کوي نو مټې به ښکاره کوي، نو د زنانه چې مټې په مونځ کې ښکاره شي مونځ خو یې ماتېږي، نو مونځ یې مات دی بس، ځکه دا چاراندام په مونځ کې داخل دی. دغه رنګ یو سړی په مونځ کې بیا اودسه شو، نو مسله دا ده چې مونځ کې بیا اودسه شي نو زی به چاراندام بکې او تا په لاره کې قرت وي یا د سبحان الله وي نو دې سره د مونځ مات دی. زمونږ طالبان یو بل نه سوال کوي، وی هغه کم مونځ دی چې په هغې کې تلاوت وکړي نو مونځ یې ماتېږي، وی هغه کم مونځ دی چې په هغې کې د الله نوم والي نو ماتېږي، هغه دغه مونځ دی. په مونځ ولاړې او بیا اودسه شوې نو مسله دا د زی به چاراندام بکې او تا په دې لاره کې یا په راتګ کې سبحان الله وي قرت وي نو مونځ یې مات دی. دغه رنګ یو سړی په مونځ کې بیا اودسه شو، نو چې بیا اودسه شو زی به چاراندام بکوي، دې لاړه چاراندام لپاره هلته کېناستېدو، دومره اندازه هسې ناست دی چې په دې اندازه کې دی رکوع یا سجده کولی شي، نو مونځ یې مات دی. دغه رنګې یو سړی په مونځ کې بیا اودسه شو، دی د اوبو دپاره لاړ اوس چاراندام کوي، خو په لاره کې یو لوټه شتې ډکه ده د اوبو نه، دی د دې اوبو نه واوړې د هغه نورو اوبو ته ورغی، نو بس مونځ یې مات. په کار دا دی چې هغه نږدې اوبو باندې چاراندام وکړي، دا هغه پرېښوي او هغې ته لاړې او یو خبره ده که په لاره کې کویو او کوی سره بوکنه و نو بیا خیر دی، یعنې داسې اوبو نه تیر شو چې په هغې چاراندام کېدو. دغه رنګ یو سړی په مونځ کې ولاړ دی، کله کله داسې کېږي په مونځ کې ولاړ دی او ده دا محسوسه کړه لکه ستا اودس خو مات شو، ستا اودس مات دی، نو دی د جومات نه ووته، د جومات نه چې ووته چې ځان یې وکته نو هلته اودس مات نه و، نو مونځ یې مات شه. او که اودس یې مات و نو اودس به وکړي بیا به راسي. دا هغه صورت دی چې جومات کې، او که نه په ډاګه کې مونځ کوي په صحرا کې، نو دا بیا صورت دا دی چې د سفرو نه ووته او ځان یې وکته، د وی زه بیا اودسه یم چې ویې کته بیا اودسه نه و، نو مونځ یې مات دی. یا د په موضوع باندې مسه کول او ټیم ختم شه نو دې سره مونځ مات دی. یا د ته پته ولګېدله چې هلکه ما باندې قضا مونځ دی او ما وختي مونځ وکړه، نو چې د سلام واړو یا د دې مونځ نه روان شو نو بیا وایي چې هلکه په ما نشته، نو په دې سره مونځ مات دی. یا دا ګمان کوي چې هلکه ما خو چې کمې جامې اغوستې وې دا پلیتې وې او دومره پلیتې وې چې په هغې مونځ نه کېده، دی د جومات نه ووته خو چې ویې کته نو جامې پلیتې نه وې نو مونځ یې مات دی. او بعضې علما وایي که د جومات نه وځي او که نه وځي خو چې ده دا ګمان وکړو جامې مې پلیتې دي او پلیتې نه وې نو دې سره مونځ ماتېږي. دغه رنګ یو سړی په مونځ ولاړ دی او خپل امام نه دی، معنی د امام پسې نه دی ولاړ او د بل نورو خلکو امام دی وغلی فتح ورکړه نو مونځ مات دی. دغه رنګ یو سړی په مونځ ولاړ دی، دی وایي یاره زه نفل نه کوم سنت ولې نه کوم، نو الله اکبر یې وکړه په دې دپاره چې د دې یو مونځ نه ځي بل مونځ ته، نو دې سره یې مونځ مات شو، دغه مخکینی مونځ یې مات شو. وګورئ دا یاد ساتئ دا سیزونه چې تاسو کم واورېده نو دې باندې مونځ هله ماتېږي چې د آخري قیدي د عبده و رسوله نه پیله دا سیزونه پیدا شي، او که د عبده و رسوله د آخري قیدې نه وروستو نو بیا پې مونځ نه ماتېږي، مونځ یې پوره دی، دغه ځای پورې مونځ دی. دغه رنګ یو سړی مونځ کوي او دی وایي الله اکبر، دا حمزه یې اوږده کړه نو په دې مونځ ماتېږي، یا وایي الله اکبر نو دې سره مونځ ماتېږي.
دغه رنګ یو سړی ته قرآن کریم نه ورځي، حافظ نه دی او دی د قرآن کریم نه سبق وای، نو دې سره مونځ ماتیږي. زما یو مقتدي روژه کې ما ته راغی سار، وی ما بېګا ځان ووجه، مې څنګه؟ وی 4 سپارې تلاوت مې وکړه مونځ کې. ما وی مرزا صاحب تاله خو قرآن کریم نه درځي؟ وی داسې چل مې وکړه چې په مونځ کې ولاړم او مخې ته مې قرآن کریم ایښی ریل کې، او وړوکی ماشوم مې ورته کېنولی، ما به هغې ته کته تلاوت به مې کو، چې کله به صفحه پوره کېده ما ماشوم ته اشاره وکړه چې واړوه، نو هغه به پاڼه واړوله، نو 4 سپارې تلاوت مې پکې وکړه. مې د الله بنده مونځ واپس وکړه. قرآن کریم نه چې څوک تلاوت کوي دې سره مونځ ماتېږي. دغه رنګ یو سړي رکوع کړه یا سجده وکړه، خو دغه ټیم کې عورت ښکاره دی، یا بدن داسې پلیت دی چې هغې سره مونځ نه کېږي، نو مونځ یې مات دی. دغه رنګ مقتدي د امام نه مخکې لاړ، امام لا رکوع ته تللی نه دی او دی رکوع ته لاړ، امام سجدې ته تللی نه دی او دی سجدې ته لاړ، او تر څو چې ورته امام را رسېده نو د سرم پورته کړ، معنا د سره امام شریک نشه په دې عمل کې، نو مونځ یې مات دی. او که امام ولا رو رسېده نو بیا مونځ نه دی مات. دغه رنګې امام باندې سجده سهو ده، امام باندې سجده سهو ده، او چانه چې یو رکعت 2 رکعت تللی دی د امام سره سجده سهو وکي نو دې سره مونځ مات دی. او دغه رنګ یو سړی په مونځ ولاړ دی او په مونځ کې اوده شو او په دې اوده باندې یا رکوع وکړه یا سجده وکړه، نو مسله دا ده چې راویښ شي بیا چې کوم رکوع سجده دي په اوده کړي هغه به دوباره په ویښه کوي، او هغه دې بیا ونه کړه په ویښه، نو دې سره د مونځ مات. دغه رنګ یو سړی نه رکعت نیم تلی دی او امام چې دی عبد رسوله ته مونځ رسولی دی، امام وخندل په کړس کړس، نو د امام مونځ خو پوره شو، خو چې چا نه رکعت تلی دی د هغه مونځ مات. دغه رنګ یو سړی قصدن ځان بیاودسه کی، امام ځان قصدن بیاودسه کی پس ته عبد رسوله باندې، نو دې سره مونځ ماتېږي، ولې د امام مونځ خو پوره شو، خو چا نه چې رکعت تلی د هغه مونځ مات. یا دغه رنګ یو سړي 4 رکعت نیت تړلی او په اولنۍ قاعده کې 2 رکعتو نه پس وخندل، نو دې سره مونځ ماتېږي، ځکه 2 رکعته خو ورته پاتې. دا کار یې ولې کو؟ د 2 رکعتو نه پس ولې خاندي؟ دا ګمانو چې زه مسافر یم، یا دا ګمانو دا جمعه ده، یا دا ګمانو دا تراویح دی، او تراویح خو 2 رکعتو 2 رکعت او حالان کې هغه ماخستن مونځو معنا غلط شو، نو دې سره مونځ ماتېږي. یا یو سړی تازه مسلمان شوی د اسلام احکام ورته نه دي یاد، هغه وایي زه 2 رکعته به کېږي، او دې په اولنۍ قاعده کې وخندل، ځان یې د مونځ نه ویسته او منځ کې دا خو 4 رکعته و، نو دې سره چې دی نو مونځ ماتېږي. درود شریف ووایه، اللهم صل علی سیدنا